بسم الله الرحمن الرحیم. د طهارت متعلق اوم نمبر مسله ده. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کله کله په کور کې کوچنی هلک یا کوچنۍ نجلۍ د اوبو ولوشي ته لاس ور واچوي، نو په دې صورت کې دغه اوبه مردارېږي او که نه مردارېږي. هغه که د څښنګ اوبه وي یا داسې نورې اوبه وي، یا و ټینکۍ ته لاس ور واچوي، نو دغه د ټینکۍ اوبه مردارېږي او که نه مردارېږي. یا یو بل داسې لوښي چې په هغه کې اوبه پرتې وي، د هغه لوښي سر خلاص وي او په دې لوښي کې کوچنی لاس ووهي، نو آیا دا اوبه د کوچني په لاس مردارېږي او که نه مردارېږي؟ جواب د الله تعالی په فضل او کرم سره دا دی چې کوچنی کله په اوبو کې لاس ووهي، یا په لوښي کې لاس ووهي، یا په ټینکۍ کې لاس ووهي، د ټینکۍ په اوبو کې لاس ووهي، نو آیا دا اوبه اوس پاکې دي که ناپاکې دي؟ اکثره په دا مسله کې خلکو ته شک ور پیدا شي چې اوس دا اوبه پاکې دي او که ناپاکې دي، دا اوس مردارې دي که نه دي مردارې. اکثره خلک خو داسې وي چې هغه د کوچني د لاسه بالکل کرکه لري، که هر رقم وي، بس که کوچني په یو شي کې لاس ووهي، دی وایي دا اوبه ناپاکې دي او دا مردارې دي. ګوره په دې کې درې صورتونه دي. اول صورت دا دی، دغه د کوچني لاس که چیرې نجس وي، مردار وي، پر دې باندې مرداري لګېدلې وي، بیا دی دغه لاس په اوبو کې ووهي، نو دا اوبه بیا مردارې دي. بالکل دا اوبه به ته چپه کوې، د دې استعمال جایز نه دی. دا خو اول صورت سولو چې د کوچني لاس مردار او نجس وي، پر دې باندې نجاست معلوم وي، ستا یقین وي. دویم صورت، د کوچني لاس بالکل پاک دی، کوچنی اوس تازه لمبېدلی دی، مور لمبولی دی، یا د ده لاس پاک دی، لاسونه یې پرېوللي دي، ته په دې باندې خبر یې، ستا یقین دی چې د کوچني لاس پاک دی، ده دغه پاک لاس په اوبو کې وولي، نو دغه اوبه پاکې دي، دا بالکل نه دي نجسې دي، د استعمال جایز دی، د اودس لپاره، د غسل لپاره، د څښنګ لپاره، د هر شي لپاره جایز دی. دریم صورت، که چیرې دا معلوم نه وي چې د ده لاس پاک دی که ناپاکه دی، یعنې په دې کې ستا شک وي چې اوس دا کوچني لاس پاک و که ناپاک و، آیا دا لاس یې نجس و که نه و نجس، نو په دې صورت کې احتیاط په دې کې دی. ښه خبره دا ده چې دا اوبه بیا وغورځول سي، د دې پر ځای نورې اوبه استعمال سي. اما که چیرې یو سړی د هغه اوبه استعمالوي، دا چې کوچني لاس کې ولیدي، د ده په لاس کې چې کوم شک دی، نجاست او پاکي معلومه نه ده، د دې اوبو استعمال جایز هم دی، لیکن ښه خبره دا ده چې دا اوبه نسي استعمال، لیکن جواز لري. جواز په دې وجه لري چې ګرد عمر دا د فقه یو ډېر اهم او ډېر لازمي اصول دی چې شک دا یقین نسي زایلولی، یعنی یقین نسي ختمولی. اوس په نجاست کې شک راغلی چې آیا دغه لاس نجس دی که نه دی نجس، نو چې دغه شک راغلی، نو فالاصل بقاء الطهاره، شک فی وجود النجس فالاصل بقاء الطهاره. که چیرې د یو شي په نجاست کې شک راغلی چې آیا دا نجس دی که نه دی نجس، فالاصل بقاء الطهاره، اصل چې دی هغه د طهارت باقیوالی دی، یعنی طهارت پاته کېږي، نجاست نه راځي. نو په دې صورت کې هم د کوچني په لاس کې شک پیدا سو چې آیا لاس یې مردار دی که نه دی مردار، نو اصل چې دی هغه طهارت دی، د کوچني لاس بس پاک ګڼل کېږي، دا اوبه ته استعمالولی شي، لیکن احتیاط په دې کې دی. ګوره لازمي خبره نه ده، واجب نه ده، ضروري نه ده، بلکې احتیاط په دې کې دی چې دا اوبه چپه سي او د دې پر ځای نورې اوبه استعمال سي، که چیرې اوبه وي ډېرې وي. اما که چیرې اوبه نه وي، د اوبو کاختې وي، ضرورت وي، بیا دغه اوبه هم استعمالولی شي. فتاوا قاضي خان کې دغه مسله یې راخیستې ده، بعینه دغه مسله لیکل سوې ده، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 9 ده، فصل فی البئر. وكذا المصبي إذا أدخل يده في البئر أو في الإناء لا يتوزأ منه استحسانا ما لم ينزح، وإن لم ينزح وتوزأ جاز. وكذا المصبي وإذا غركم کوچني هلک اذا ادخل که چیرې لاس داخل کې، یده خپل لاس یې داخل کې، ننیستی فی البئر په څا کې، یعنې خپل لاس یې په څا کې وولي، یا په ټینکۍ کې وولي، د اوبو په ټینکۍ کې یا د اوبو په څا کې خپل لاس وولي کوچني، او فی الاناء یا خپل لاس یې په لوښي کې وولي، لا یتوزأ منه،
وایي د دې اوبو سبا اودس نه کوو، یعنې دا اوبه استعمالول دا بیا ښه خبره نه ده. استحسانا یعنې استحسانا بهتره خبره وایي دا ده، ښه خبره دا ده چې د دې څخه اودس نه وسي، دا اوبه استعمال نه سي. د استحسان تقاضا دا ده. ما لم ينزح تر هغه وخته پورې وایي چې دغه اوبه تا د څاڅه نه وي راایستلې یا دې دغه اوبه توی کړې نه وي، د لوښي اوبه دې توی کړې نه وي، چې دغه اوبه دې د څاڅه راوایستې، څا دې پاک کړئ، اوس نورې اوبه کې راغلې بیا هغه استعمالول جایز دي. دغه د لوښي اوبه دې توی کړې، په دې کې دې نورې اوبه واچولې، اوس دا استعمالول جایز دي. وان لم ينزح که چیرې دا اوبه نه راوایستل شي، د څا اوبه دا کوچني چې لاس کې ولیدې وتوضع او یو سړی په دې اوبو باندې اودس کوي، اجازه دا هم جایز دی. ځکه چې ما تاسو ته وویل چې دلته شک پیدا سو، د شک پر بنیاد باندې یو شی نه مردارېږي، لیکن بهتره خبره هغه ده